د شاه ولي الله شاه اسماعیل هغه وخت خبره د ایگزیکټ ډیټ موږ ته نه ده پاته په دې علاقې باندې د سیکانو حکمراني وه په دې ځای باندې هغې قبضه کړې دا د دې نوښار د دې پېښور د دې ټولې علاقې دا کمانډر و د نامه وه سید مزمل شاه زه په ډاګ اسماعیل خیل د سنګر چې ورته وایي دا د مورچا وه دلته کې غذا شوې وه یو زوی مورچا سنباله کړې وه د جنوبي طرف باندې دغه محاذ باندې او د ده مجاهدین چې وي دا په تیر سفر کې تیر سفر کې نن هم قبرونه شته په جنوبي کې یو زوی شهید شو او د سره یو زوی هغه نامه وه سید قدرت شاه او سره شهید شو دې دواړه په ډاګ اسماعیل خیل سنګر کې په یو کابر کې دي دویم کابر چې تاسو ته په نظر راځي هغه د ده وینځه وه په اردو کې ورته کنیز وایي یا هر څه ورته وایي غلام ورته وایي نوکر دی هغه وخت پخوا چې کوم سیسټم راوان خدمت والا هغې خدمتګار وه هغې کابر ورسره دا د هغه تبرکات دي د دا ټوله علاقه د سیکانو نه چې کوم ده ازاده کړې وه دا لکه یوه توره وي هغه مجاهدینو په لاس کې تاسو چې هغه زړو ډرامو کې چې کم زړې کیسې ښیي نو هغې کې وي یو دی په لکه یو لاس کې وي ګس لاس کې په کم لاس توره چلی هغې کې توره دا دواړه چلیږي نو هغه دا د جنډا وه په دې جنډې باندې د وینې ډاټس هم پراته دي دا اوس دومره ضعیف ده چې دا مونږ که راکولاوو دغه چیزونه پکې ګورو نو دا بیا بلکل هغه چوري چوري کېږي یا ټکړو کې دغه کېږي ځکه چې دا 300 سال دې چیزونه وشول دا تبرکات دي د هغه سید مزمل شاه د کابل مبارک چې کوم د ډاګ اسماعیل خیل سنګر دا د وړه غونې هسټري ده او دا سیدان د سپین خاک چې کوم دي دا د هغه اولاد ده موږ څه کورونه په جنوبي کې هم شته ده او څه کورونه په ډاګ اسماعیل خیل کې هم شته ځکه چې کوم ځای کې پخوا مجاهدین شون هلته کې به ورسره هغې څه مودې دپاره رهایش هم اختیارولو او څه دلته سیدانو چې کوم ټول بیا یو ځای ته راغونډ شو دې سپین خاک کې موږ دلته کې پرمانه بیا رهایش اختیار شو دا 300 سال مخکې هسټري